بالکل تاسو مونږ ګورئ مونږ نن موجود یو په کوهاټ روډ باندې الیکشن کمیشن آفیس کې او دلته براش میر پالټي راځي خپل کاغذونه جمع کوي خو په دې وخت کې ما سره چې کم مشران ولاړ دي د پیپل پالټي سره تعلق ساتي او سابقه وفاقي وزیره اسماء عالمگیر صاحب د طرف نه دی راغلي دي او هغه د پر کاغذونه جمع کړل لاغي سره به خبرې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیاقت شباب مې نوم دی او د پېښور ډویژن پاکستان پیپلز پارټي پریزیډنټ یم. نن موږ دلته راغلي یو الیکشن آفیس ته او دلته موږ د پیپلز پارټي د اسماء عالمگیر زموږ چې سینیئر ممبره ده د هغې نامینیشن پیپر موږ سبمیټ کړ. موږ سره د پېښور ډسټرکټ ټول سینیئر ملګري او د پارټي سینیئر ملګري راغلي دي او موږ هغه کاغذونه سبمیټ کړ هغه ایکسپټ شو او ان شاء الله په 16 تاریخ په بیا سکروټنی وي دا غینه به پس فردر چې سی وی هغه به ان شاء الله کوو. چې خپل نوم وایي او دا راته وایي چې جیالو له بس پیغام ورکوي او بل لاغې سره پی ډی ایم دا وازه مونږ ورو چې الیکشن کې سن علي تاسو وایي. زمانوم سید عادل شاه دی زه پاکستان پیپلز پارټي ډسټرکټ پېښور انفارمیشن سیکرټري یم. چونکه د پارټي حکم د هغې مطابق زمونږ د پارټي مشرانو کاغذات نامزدګي لپاره موږ دلته نن راغو او لیاقت شباب صاحب موږ سره خالد خان دی موږ سره بختور شاه باچا فیض کاکا دي دا ټول د پارټي جعلي دي او عہدیداران دي او جعلو ته دا پیغام دي چې ان شاء الله د پارټي حکم وي هغې مطابق به دا موږ امن وان عمل کوو او ان شاء الله الیکشن به کوو. جی او دا زموږ سره د پیپل پالټي مختلف مشران چې په خپ عہدو باندې پایز دي دغه وینا دا چې مونږ کاغذونه جمع کړه د پالټي په حکم سره برنه اډر راغلی او دغه سره خپل جیالو چې کم دي مشهور دي چې کارکونان د جیالي وي هغه جیالو له یو پیغام ورکو چې ځان یخ کوي بایدار شي او څنګه مخکې مقابله کړي دي د سی بر روانه مقابله هم کو. مال اجازه راکړئ شاهد زمان یوسفزئی سره د کیمرمن ټیم چمکني ټي وي د الله پامان.